فیصل خالد هغه سره ډیر ظلم او زیاتې کیږي لګیا الحمدلله ثم الحمدلله موږ داسې مشران لرو داسې علما لرو داسې رهبر رهنماګان لرو الحمدلله چې زموږ تپوس کوي علما ورغلي دي مشران ورغلي دي دا غي تپوس کړي دي کوم چې سپرډنټو والله عالم انو می مانیر شوی دي چې ارسنو نجم عباسی لګیا دی چې دینو هغه غازی خالد فیصل هغه وایس مون سره پروت دی هغه چې کم کړي دی علماء ته چې دا ما سره ظلم او زیاتې کوي پته نه چې دا شیعه دی کوي صحیح دی هغه قادیانه دی کس شی دی الحمدلله علماء سره ملاقاتونه وکړل جرم یې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات غیرت کړي دا جرم دی جی دا زمون مسلمانان دي پکار خدا و چې د آزاد ګرځېدو پسرګوده کې یو عالم دی د ارشاد توحید والا دی او هغه د صحابو دفاع کوله هغه نیولې د جیل ته چولې دی علامه الله باندې علي سي هغه جیل ته چولې ولې وې دا د صحابو دفاع کوي او دا لګیا دی شر او فساد خوري آزاد شو الحمدلله کوم خلکو چې د صحابو ګستاخی کړي را صفه الفاظو کې کړي را هغه آزاد ګرځي لګیا دی خلک وی په سوشل میډیا باندې زرګونو موږ د درخواستونه جمع کړي دي ریپورټونه هم کړي دي پولیس والا دا لیکن اچھا هغه باندې عمل نه کړي ګستاخ رسول ګستاخ صحابه په ملک پاکستان کې آزاد ګرځي او چې کوم خلکو د صحابه جنگ لړاو کړي دي رسول الله سلام په نوم غیرت کړي دي هغه جیلونو کې پراته دي هغه به ګناه غي سره ظلمونه زیاتیات کیږي لګیا دي نو موږ د خبرې د دقه زینه مزمت کو او موږ الحمدلله مسله حلم ده او بیا موږ درخواست کو چې الله کریم دیو کې چې دا زر تر زر آزاد شي او کوم پورې د جیل کې د خصلو په سره کول پکار دي خدمت کول پکار دي خپل مال او جان په لګول پکار دي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې غیرت کړی دی